Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Bright Vision English Language Center. This is Saifuddin Saif, English Language Instructor, and you are watching EduShare. Dear viewers, today we are going to talk about the sixth part of speech, that is conjunction. Conjunction satawele ki urdu ki otawele ki huruf ataf. یعنی هغه حروف هغه الفاظ چې هغه زموږ سره دو ورډز دو فریزز دو کلازز دو سنټنسز اور ایون دو پیراګرافز زموږ سره څه کوي جوین کوي خو یو خبره دا ذهن نشین کوي د دې نه مخکې مونږ ویلو ریلیټیو پروناونز بیا مونږ ویلو ریلیټیو adverbs. نو ریلیټیو پروناونز او ریلیټیو adverbs او کنجنکشنز په دې کې ډېر غټ ډیفرنس دی. لکه مثال په تور باندې زه دا خبره کومه چې this is the house that I built. دا هغه کور دی کوم چې ما جوړ کړی دی. نو this is the house that I built. دیٹ لفظ راغی. دا دیٹ د چا دپاره استعمال شو؟ دا د دې هاوس دپاره استعمال شو. هاوس زموږ سره څه دی؟ ناون دی. نو هر هغه جویننګ ورډ چې هغه زموږ سره ناونز په خپل مینس کې څه کی جوین کی، ٹھیک ده، هغې ته موږ وایو ریلیټیو پروناونز، ٹھیک ده. یا احمد اینڈ علی، نو احمد او علی دا زموږ سره څه شو؟ ناون شو او په منځ کې اینډ راغی. نو دقې ته به وایو ریلیټیو pronouns. اچھا جی ریلیټیو ایڈوربز زموږ سره سو لکه موږ دا ویله چې this is the place where Ahmed was born. دا هغه ځای دی چېرته چې احمد پیدا شوی و. نو this is the place where Ahmed was born. نو پیدا کېدا، پیدایش، ٹھیک ده که نه؟ یا this is the place where وقار was murdered. دا هغه ځای دی چې په کوم ځای کې وقار مرډر شوی و یا کیلډ شوی و. نو دا کیلډ یا مرډر دا زموږ سره څه دي؟ دا وربز دي، ایکشنز دي. نو که تاسو وګورئ یو قسم دا خبره چا طرف ته راله؟ ورب طرف ته راله او په منځ کې څه استعمال شو؟ this is the place where لفظ راغی. نو دا ویر جویننګ خو وکړو خو دا د څه دپاره؟ د ورب دپاره کار وکړو. نو دغې ته موږ وایو ریلیټیو ایډوربز. اوس کنجنکشنز چې کوم دي لکه زه به دا ووایم چې ټیک دس اینډ ګیو می دیټ. دا سیز واخله او دغه سیز ماله راکړه. نو ټیک دس دا واخله اینډ ګیو می دیټ دغه سیز ماله راکړه. که په دې کې تاسو وګورئ دوه خبرې دي، ټیک ده، یا دوه جملې دي یا دوه کلازز دي یا نو دا زموږ سره څه دي چې هغه لفظ چې هغه دوه ناونز یا پروناونز نه، دوه وربز یا ایڈوربز وغیرہ سره څه تعلق نه، بلکې دوه خبرې، دوه جملې هغه د یو بل سره کی رایوځای کی او جویننګ وکړي. دغه لفظ ته موږ وایو کنجنکشن. اچھا چې د دې بیا زموږ سره په دې کې دوه خبرې تاسو دا نوٹ کړئ. یو د دې دي ټایپس، بل د دې دي کلاسز. نو دا ټایپس چې مونږ وایو دا آن د بیسز آف سټرکچر وایو، یعنی د دې د ساخت د شکل په بنیاد باندې، او دا کلاسز چې مونږ وایو نو دا آن د بیسز آف فنکشن وایو، یعنی د افعالو په بنیاد باندې د دې ډسټریبیوشن څه دی. نو د ساخت په لحاظ باندې زموږ سره اچھا جی د دې زموږ سره ټایپس دي. یو ته ویل کېږي کو ریلیټیو، بل ته ویل کېږي کمپاؤنډ، د سټرکچر په بیسز باندې. نو کو ریلیټیو هغه لفظونه چې هغه دوه خبرې، دوه جملې، دوه انډیپینډنٹ کلازز دا د یو بل سره څه کوي؟ کو ریلیټ کوي. لکه مثال زه به دا ووایم چې هی از ناٹ اونلی ا فادر، هغه صرف یو پلار نه دی بټ آلسو ګډ ټیچر، بلکې هغه یو ښه استاد هم دی. نو زه دا جمله څه وایم چې هی از ناٹ اونلی ا فادر، ناٹ، هی از ناٹ اونلی، ناٹ اونلی ما لفظ استعمال کو، او په دویمه جمله کې بټ آلسو. نو ناٹ اونلی او بټ آلسو دا زموږ سره څه شو؟ دا کو ریلیټیو، یعنی دی دا دوه خبرې کو ریلیټ کړي، د یو بل سره پکې تعلق او ربط جوړ کو. نو دې قسم کنجنکشنز ته به مونږ وایو کو ریلیټیو. په دې کې زموږ سره نور هم را سره دي، لکه مونږ وایو جسٹ ایز او سو فار، ټیک ده. بیا رادر دین دا زموږ سره داسې دي چې دا لکه بوت اینڈ دا کو ریلیټ کوي، دوه خبرې د یو بل سره څه کوي؟ جوړه وهي، د هغې یو تعلق جوړوي. نیکسټ زموږ سره سره د کمپاؤنډ آن د بیسز آف سټرکچر. کمپاؤنډ هغې ته ویل کېږي چې هغه مور دین ټو یا مور دین ون ورډ زموږ سره جوین شي، رایوځای شي، د هغې نه یو کنجنکشن جوړ شي. لکه موږ به وایو as soon as،
as much as. ٹھیک ده که نه as well as. نو دا as well as much as یا in order of that. ٹھیک شو as soon as. نو I will come. زبر اعظم as soon as possible. زبر اعظم خو که څومره زر ممکنه وه. نو دا as soon as دې ته که تاسو ګورئ دا د یو نه سیوا الفاظ را جمع شو دي as soon as. ټیک ده نو چې یو یا د یو نه د یو نه سیوا الفاظ را جمع شي او هغه یو کنجنکشن جوړ کړي هغه کنجنکشن ته موږ وایو کمپاوند کنجنکشن. ټیک ده جی دا زموږ سره شو آن د بیسس آف سټرکچر. بیا آن د بیسس آف فنکشن زموږ سره د دې دوه ټایپس دي. یو ته موږ وایو کو اورډینیټینګ کنجنکشن بل ته موږ وایو سب اورډینیټینګ کنجنکشن. دی کی لږ کوشش وکړئ ځکه چې دا لږ کمپلیکس دی لږ پیچیده دی. کو اورډینیټینګ کنجنکشن زموږ سره د دې دپاره یو لفظ استعمالیږي او هغه دی فین بویز. د فین بویز نه څه مطلب دی؟ F for A and N nor B but O or Y yet is so. No for and nor but or yet so دی الفاظو ته مونږ وایو څه ورته وایو کوآرډینیټینګ کنجنکشنز. اوس کوآرډینیټینګ کنجنکشنز دې ته ولې ویلی کېږي ځکه ویلی کېږي اگزامپل something surely broken for I heard cracking یعنی لازمی طور څه څیز مات شو. ټیک ده بروکن شو. for I heard cracking ځکه چې ما د کریک کېدو د ماتېدو اواز واورېدو. نو دا فار لفظ چې راغی دی د ډیپینډنټ انډیپینډنټ کلاسز د یو بل سره څه کړه میلاو کړه. نو دی فار ته به مونږ څه وایو؟ دی ته به وایو کوآرډینیټینګ کنجنکشن. بیا د دې کوآرډینیټینګ زموږ سره ټایپس دي. د هغې نه به تاسو ته دا کوآرډینیټینګ نور هم واضحه شي. لکه نمبر 1 زموږ سره دی کمولیټیو کوآرډینیټینګ، adversative coordinating، disjunctive coordinating او elative coordinating. اوس cumulative یا دې ته coupulative coordinating conjunctions هم ویل کېږي. دا cumulative یا coupulative coordinating conjunction دا څه دی؟ دا داسې دی چې په دې کې به همیشه دپاره اولۍ خبره او دویمه خبره دا به د سیم رینک کې یعنی د دې کیټګري د دې وزن به د دواړه طرف ته صحیح برابري. لکه مثال په طور زه دا وایم چې I like mangoes زما امونه خوښ شي. ټیک ده and he likes bananas او د هغې کیلې خوښې شي. نو نه زما امونه خوښ شي د هغه کیلې and دا and لفظ راغی دی د اولۍ خبره یعنی د اولی رینک دا خبره او د دویم رینک دا خبره د یو بل سره میلاو کړه خو د دواړو وزن یو شانته دی رینک یو شانته دی. I like mangoes زما امونه خوښ شي and he likes bananas. نو دا اولی او دویمه په رینک کې برابر ده. داسې کنجنکشن چې هغه دوه سیمیلر رینک والا کلازز سنټنسز ورډز هغه راواخلي او جوین ټوګیدر کړي هغې ته مونږ وایو کمولیټیو یا کپولیټیو کوآرډینیټینګ کنجنکشنز. نیکسټ زموږ سره دی ایډورسیټیو. ایډورس ویلی کېږي الټا اپوزیشن صحیح شو مخالف. ایډورسیټیو زموږ سره صحیح استعمالیږي لفظ بټ استعمالیږي. دا به د سیم رینک خبره خو په منځ کې به بټ راغلی. ټیک ده لکه اولی به پازیټیو خبره او دویمه به نیګیټیو خبره یا اولی به نیګیټیو وي دویمه به زموږ سره صحیح پازیټیو. لکه مثال په طور باندې I am lost, I am tired, I am broken. زه ستړی یم زه بروکن یم میں ٹوٹا ہوا ہوں. صحیح ده که نه بٹ سټل هوپفل بٹ آی ایم هوپفل. خو زه څه یم زه پر امید یم مایوسه نه یم یعنی زه بروکن یم دا یو رینک خبره شوه. آی ایم هوپفل دا بل رینک خبره شوه. دواړه سیمیلر رینک دي خو اپوزیشن پکې دی مخالفت پکې دی. ټیک ده نو داسې دوه کلازز دوه ورډز دوه سنټنسز چې په هغې کې اپوزیشن د یوې خبرې په بله کې رد شوی او په منځ کې کم کنجنکشن راشي دیټ کنجنکشن از کالډ سا ایډورسیټیو کوآرډینیټینګ کنجنکشن. نیکسټ زموږ سره دی ډسجنکټیو. ډسجنکټیو ته ویلی کېږي الټرنیټیو یعنی چې هغه تعالی
چوایس درکوي. ټیک ده چې یا دا یا دا. د دې لپاره عام طور باندې موږ اور استعمالو لکه اټمپټ کوېسچن نمبر 1 اور کوېسچن نمبر 2. نو دا هم سیم رینک خبره ده، یعنی کوېسچن نمبر 1 کوېسچن نمبر 2. ٹھیک ده دوه سیملر رینکس دي خو په منځ کې تعالی چوایس درکړی دی، الټرنیټیوز یې درکړل دي. نو داسې یو کنجنکشن چې هغه الټرنیټیوز راوالي او هغه جوین ټوګیدر کړي نو هغې ته موږ وایو ډسجنکټیو یا الټرنیټیو کوارډینیټینګ کنجنکشن. ټیک ده دا کوارډینیټینګ لفظ کله هم راتلو کوارډینیټ څه ته ویلی کېږي؟ هم پله، هم اثر، هم عمر، چې دواړه څیزونه د یو بل برابري. کوارډینیټس موږ وایو سکول کې ټیچینګ سټاف دی. ټیک ده هغه ټول په رینک کې یو شانته دي، په یو سکیل باندې دي. ټیک ده نو هغه د یو بل څه دي کولیګز دي، دغه کولیګز ته موږ کوارډینیټس وایو. ټیک ده دا کوارډینیټس دي. نو دا سیملر رینک به پکې لازم پکې. نیکسټ زموږ سره څه دی؟ الیټیو. الیټیو ویلی کېږي الوسټریشن، یعنی یو څیز واضحه کول، یو څیز باندې موږ رڼا ارتو. صحیح شو که نه؟ هغه ښایو خلکو ته، افشا کوو. ټیک ده افشا مطلب یو څیز نه ته پرده لرې کې. نو دغې ته الیټیو کوارډینیټینګ. لکه د دې لپاره لفظ استعمالیږي فار. ما تاسو له یو اگزامپل مخکې در کوم چې something surely broken، څه څیز لازم مات شوی دی. فار I heard cracking، ځکه چې ما کریکینګ आवाज اورېدلی دی. ټیک شو که نه؟ فار I heard thunder، ما د بریخ یا د تندر आवाज اورېدلی دی. فار I heard big sound، ما یو دروند आवाज اورېدلی دی. نو دا فار لفظ چې راغی دی یو قسم وضاحت وکړو، ډسکرپشن یې وکړو، د څه څیز وضاحت یې وکړو، د دې اولی څیز په دې اولی څیز رڼا وارتل چې یعنی دا کار شوی دی ځکه چې نه ما आवाज اورېدلی یا ما لیدلی په خپلو سترګو یا داسې څه هیپن شوي دي. نو هغه کنجنکشن چې هغه الوسټریشن وکړي، هغه یو څیز افشا کړي، یو څیز واضحه کړي، په یو څیز رڼا وارتئ، دغه کنجنکشن ته به مونږ وایو. خو دا به سیملر رینک سینټنسز لکه مونږ ویل something surely broken، دا یو رینک والا خبره شوه. او سیملر رینک څه دی؟ فار I heard کریکینګ، ځکه چې ما کریکینګ اورېدلی. نو د دواړو رینک، د دواړو وزن، د دواړو دغه سیملر دی او په منځ کې کنجنکشن راغلی دی فار. نو دی فار ته موږ وایو الیټیو کوارډینیټینګ کنجنکشن.